روپۍ یونټ نه واړېدل. د ګیس قیمتونه کوم ځای ته ورسېدل، د اوړو، د چینو، د کوډۍ، د دوایانو کوم ځای ته ورسېدل. موږ په دې نه پوهېږو چې دا حکومت کوم خواته د عمل پورته غواړي. تاسو به نن کتلي $1 ارب د IMF ته ملو شو، خو موږ دا تپوس کول غواړو چې آیا د دې په نتیجه کې به د غریبانو ته څه فایده رسي؟ موږ له دې د حکومت د دې جواب راکړي. قرضو کې خو تاسو بې تحاشا اضافه وکړه. دا منه چې د پاکستان په یو حکومت کې دومره قرضه نه راګېستلی شوې چې څومره په دې حکومت کې واګېستل، خو د هغې فایده چاته ورسېده؟ ځکه چې نه موږ معیشت ګورو چې معیشت کې څه فرق راځي، نه موږ دا ګورو چې د عوامو په مشکلاتو کې څه کمی راغلی. بیا ورسره دې ځل خو دوی د هغه سټیټ بانک هغه خودمختاریم چې د هغه یې مکمل هغه حواله کړه. خو زه دې موقع باندې د اپوزیشن د بعضې جماعتونو نه هم یو تپوس کول غواړم چې په سټیج ودرېږي نو هر یو وایي چې یاره د سټیټ بانک چې دا کوم بل دی د دې به موږ مخالفت کوو. د دې باوجود چې په سینټ کې د دې اکثریت هم و، په سینټ کې د دغه بل پاس شو. موږ ته دا اپوزیشن دا جماعتونه چې دي دا هم دې وضاحت وکړي چې دا څنګه پاس شو، دا د چا په حمایت پاس شوی دی، د چا ممبرانو چې دی هغې دې حق کې ووټ اچولی دی یا هغه وخت کې د هاوس نه بهر وتي دي، د هغې وضاحت دې موږ ته وکړي. ځکه چې دا هم همغه شانتې ګناهګار دي څنګه چې دا حکومت دی. کم از کم د قومي وطن پارټۍ کارکنان په دې معنی ښه په اوچتو سترګو کوم چوپتې شي چې موږ یې مخالفت کړی دی، نن هم کوو، سبا به هم کوو او انشاءالله هر وخت به د دې مخالفت کوو. خو دا نورې پارټۍ د خپل وضاحت دې وکړي. دغې سره وروڼو 15 تاریخ باندې 15 تاریخ 15 فروری باندې به د شهید وطن حیات محمد خان شیرپو 40مه برسي مانځو. دا برسي هر کال هم ستاسو په حمایت سره، هم ستاسو په راتلو سره یو تاریخي جلسه کېږي او د 40 کاله راسې نه مونږ د خپل هغه شهید په دغې ورځ باندې د هغه قربانۍ ته هم سلام پیش کوو او سره دا خلکو ته ښیو چې د هغه سوچ، د هغه فکر چې دی هغه همغه شانتې جمدې دی. دې لپاره زما ته تاسو ته درخواست دی چې شهید وطن حیات محمد خان شیرپو مونږ ټولو لپاره قرباني ورکړې وه، د دې پښتنو لپاره قرباني ورکړې وه، د دې قوم د ترقۍ لپاره یې قرباني ورکړې وه. نو دا په موږ باندې فرض دی چې په دغې ورځ باندې موږ راشو او په شیرپو کې هغه ته هم سلام پیش کړو او د هغه دښمنانو ته هم دا وښیو چې د هغه سوچ موږ نه څوک نشي اخیستلی، د هغه فکر موږ نه څوک نشي اخیستلی او د هغه سوچ او فکر چې دی دا به موږ مخکې بوځو. عزتمندو